بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمندو کتونکو السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتو. نن موږ تاسو یو داسې شخصیت سره ملاقات کول غواړو چې ځینې صحابه په ستر باندې د هغې ډېر لوی خدمات دي، جماعتي ستر باندې دی اوس هم او تقریبا چونکې اوس خو بیمار دی او الله رب العزت ورته صحت کامله ورکړي، د قومي سطح باندې چې کوم اجلاس کېږي د جماعت اشاعة توحید سنت د هغې رکن دی. دارنګې جل صحابه چې کوم اجلاسونه کېږي د جماعت د هغې هم رکن دی. په دې ضلع صحابه په سطح باندې چې څومره دروس کېږي او څومره منډې تړي دي د جماعتي سطح باندې وي که د قرآن کریم خدمت په سطح باندې وي، نو موصوف هغې لپاره همتن ګوش وي، منډه تړل وي، ملګرو سره د ربط وي. لوی لوی شاګردان دي لکه مفتي توصیف احمد توحیدي صاحب، مفتي ولی الرب صاحب، داسې نور قاري فرمان صاحب، مفتي ارشد زمان صاحب، داسې لوی علما د دې په زیر شاګردۍ کې دي. دوی ورته د الله کتاب ښودلی دی. ما ذهن کې د دې یو جلک لیدلی و، غالبا چې اجتماع د پنجپیر و او 2004 یا 2005 کله چې پنجپیر ته اجتماع راغله، نو موږ څه خبره واورېده، یو ناشنا اواز هم واورېدو چې دا کس څوک دی چې سټیج سکرټریتوب کوي. نو دا اواز بلکل زړه ته کوزېده یو قسم. نو ما تجسس یو شوق پیدا شو چې د شخصیت سره ملاقات ضروري دی. او منځ کې بیا حالت داسې راغله چې موږ ملک پرېښو، بار ملک ته لاړو او دې سره هغه ملاقات ونه شو. اوس موږ چې کله رالو د دې تذکره وشوه، نو موږ فورا د دې نه وخت واخیستو او دا خواهش مو ولرو چې یاره که دغه سوالات دغه تپوسونه موږ د دې نه وکړو چې کوم عموما خپل مشایخو نه کوو، نو د دې ځای ته رالو، د دې شکریا ادا کوو، دې موږ له وخت راکوو، موږ د دې مننه کوو. راځئ چې دې سره کښېنو او مشغوله شو هغه سوالات چې کوم خپل مشایخ نه کوم اکابرین نه موږ کوو چې هغه یې دې نه وکړو، دې هغې څه جواب راکړي. ځکه د دې عمر ټول جماعت کې تېر شوی دی. تاسو وینئ چې د دې په ګیره کې، د دې په سر کې د تور ویښته نوم د صحیح خبره چې د علاج دپاره هم نه ښکاري. نو دې ټول عمر چې کوم دی په جماعت کې د قرآن په خدمت کې لګولی دی. نو دې سره ډېر وسیع ترین تجربه ده چې راځه ما ورته استفاده وکړو او هغې منې کاربند شو چې څنګه دې خدمت کړی دی هغسې موږ وکړو. حضرت موږ ستاسو شکریا ادا کوو، ستاسو مننه کوو چې تاسو موږ له وخت راکړو، ډېره مهرباني. اول ستاسو تعارف اورېدل غواړو. ستاسو پوره نوم څه دی؟ زما پوره نوم شانومان او باچا چونکې زمونږه کورنۍ مذهبي کورنۍ ده، یو خو زمینداره کورنۍ ده، خو الحمدلله زما په کورنۍ کې چې کوم نه الله تبارک وتعالی پش په پش باندې علما پیدا کړي دي. سره د دې چې هغوی د زمیندارۍ سره تعلق لرو، لکه د دې روډ نه په کته باندې د ځمکه چې کوم نه دې کې زیات تر لکه زمونږ الحمدلله خپله پیدري ده. نو دغسې لکه په دې ټول کلي کې مونږ ځایي اصل کې زه لکه زما نوم شانومان باچا دی، نو زما د والد صاحب نوم محمد یوسف و، نو هغه ته به یې محمد یوسف باچا وي. زما د تره د نیکه نوم عبدالقیوم خان و، نو هغه ته به عبدالقیوم باچا وي. بیا د هغه د پلار نوم مبارز خان و، د مبارز خان د پلار نوم اکرم خان و، د اکرم خان نوم د پلار نوم چې کوم نو اسلم خان و. نو چونکې دا کلابټ او سلیم خان چې دي، نو دا داسې چله چې د اسلم خان دوه کلي دي، یو چې دی نو بیزاد خیل دی، یو بل احمد خیل. دا چې دی نو هغه د مرغوز اوسیدونکي خلک دی، مرغوز دی، او بل کلابټ دی، بیزاد خیل پکې کلابټ دی. نو کوم چې ځایي خلک دی د کلابټ، نو د هغې جیدادونه په سلیم خان کې هم دي او په کلابټ کې هم دي. داسې د سلیم خان چې کوم ځایي خلک دی خپل ذاتي، نو د هغې جیدادونه په سلیم خان کې هم دي او کلابټ کې هم دي. زما دغه د نیکه چې کوم اسلم خان دی راغلی و کلابټ ته د خپل جایداد او د ځمکې پسې د سلیم خان نه چې هلته کې هم چې کوم نه خپل جایداد او ځمکه وه، نو هغه دلتې راغلی، دلتې آباد شو. د هغې نه بعد د هغه بیا دا چې کوم دی نو لکه دا زما شجره ده، زه د دې ځای یم. الحمدلله د زمیندارې کورنۍ سره تعلق لرم، خو د دې لویه وجه هم دغه ده چې تاسو ته ما وایي چې دا شانومان باچا د بعضې خلکو ذهن کې دا چې دا میاګان دي. نو موږ میاګان نه یو، دا زموږ میاګان نه یو، خو دا چونکې د دغې وجې نه الحمدلله زما تره چې و
مولانا فضل هادي صاحب پروسه کال چې وفات شو هغه د حضرت شیخ القرآن رحمه الله ډیر زیات نږدې شاګرد و د شیخ القرآن رحمه الله طریقه دا وه چې د هغه به چا سره ډیره مینه وه نو هغه ته به مولوي صاحب او مولانا صاحب نه وي هغه ته به په نوم باندې لکه څنګه چې موجوده شیخ صاحب څوک سره ډیر نږدې نو هغه ته لکه ماته اوس شیخ صاحب چې کوم دی نو ماته لکه شانومان وایي شانومانه نو دغسې هغه به چې کوم دی نو فضل هادي مولانا صاحب زما ترو نو هغه ته به فضل هادي وي نو هغه چونکې هلته هغې سره زه لا نوم پیدا چې هغې او زما د پپو زوی مولانا نورالصمد صاحب دا د شیخ القرآن رحم الله ډېر خاص شاګردانو نو هغې چونکې الحمدلله زیاته استفاده ما د ماشوموالي نه د هغې خپل تره او د پپو د زوی په غېږه کې چې کوم نه شوې ده او شیخ القرآن رحم الله زمونږ کلي ته هغه وخت کې راغلی و چې زه لا پیدا هم نه وم زما تره راوستی و او هغه وخت کې د شیخ القرآن رحم الله راوستل د بیان دپاره ډېر ګران کار و خو الحمدلله زما والد صاحب چې نو هغه الله تبارک وتعالی لکه دغه صلاحیتونه ورکړو نو هغې راوستی و زه زما دغه نوم دی او بله دا ده چې زه د جماعت سره چې ده نو ډېر زیات لکه زه پیدایشي اشاعتي یم ستاسو تاریخ پیدایش څه دی؟ زما تاریخ پیدایش چې کوم دی نو 1967 دی خاندان قبیله ستاسو سره زما قبیله ګلاخیل دی ګلاخیلو کې چې کوم دی نو درې ټبره دي یو ته چې دی نو ادم خیل وایي بل ته کشور خیل وایي او بل ته پندوخیل اصل کې دا دی د پندخیل اولاد د پښتانه خو نومونه روانه که نه نو پندوخیل نو هغه پندخیل چې کوم دی نو اصل کې دا پندوخیل دا بیزاد خیل چې کوم دی نو دا ګل محمد خان چې و نو څوک وایي دا ګل محمد خان و څوک وایي دا ګلداد خان و نو دا ګل محمد خان چې کوم دی نو دغه درې زامنو نو زه په هغې کې چې دی نو د پندخیلو د پندوخیلو سره تعلق ساتم ستاسو ماشومانو تعداد څومره دی؟ زما الحمدلله چې کوم دی نو درې زامن دي منیب یوسف مشر چونکې والد صاحب نوم محمد یوسف دی منیب یوسف ورپسې دویم نمبر چې کوم دی نو مسعود نعمان دی ورپسې حذیفه نعمان چې اوس چې کوم دی نو د په جواهر القرآن کې د توصیف احمد صاحب دي څخه چې کوم دی نو په څلورمه درجه کې دی د دې نه مخکې 2 درجې چې دی نو په دغه کې ویلې وې په تعلیم الاسلام کې اټک کې الحمدلله او 2 بچی مې دي الحمدلله تاسو وړوکوالي کوم ځای تېر شوی زما وړوکوالی ټول چې کوم دی نو هغه په خپل کلي کې تېر شوی دی او چونکې زما خوش قسمتي دا وه چې زما تره هغه یو ډېر بهترین عالم او په فنونو کې هغه ته الله تعالی ډېر لوی مهارت ورکړی او بل زما ورور د تره په پوز وی چې مولانا نورالصمد صاحب د هغه پرورش زما والد صاحب کړی هغه خپل مور چې کوم دی نو په جولۍ کې راوستی و د خپل پلار کره نو د هغه پرورش زما والد صاحب کړی و چې هغه بیا کله د تحصیل د علومو دپاره لاړ واپس راغی نو هغه هم بیا زمونږ کره و او هم په هغه کور کې چې کوم دی نو د هغه واده شوی و زما والد صاحب کړی وله نو هغه زما پپو د زوی او زما د تره د هغه علمیت د وجې نه ماته فایده دا وشوه چې ما ابتدایي علوم فنون چې کوم دی نو هغه د هغې څخه ووې او د هغې سره به زه سکول ته هم تلمه الحمدلله نو سکول ما الحمدلله 14 ما ساینس کې چې کوم دی نو کړی بی ایس سی هغې کې چې کوم دی نو فزیک ډبل میس ما چې کوم دی نو ویلی او بیا مې ماسټر چې کوم دی نو وکړو ایم اے پورې ماسټر ما کړی دی په 2001 کې په 2001 کې ما ماسټر کړی دی دینی تعلیم دینی علوم ما تاسو ته ووایي چې الحمدلله دا څومره چې کوم دی نو دا فنون دي زموږ د دینی علومو نو دا ابتدایي دا الحمدلله ما ټول چې ده نو د خپل تره او د خپل پپو د زوی نه چې کوم دی نو ووې او بیا د هغې نه بعد چې دی نو زه د حضرت شیخ القرآن رحم الله څخه په 1982 کې چې زه په نهم کې وم
نو زه د شیخ القرآن رحم الله څخه خپل تره بوتلم او ورته ویل شیخ صاحب دا زما رواره دی شیخ القرآن صاحب والله زما اوس هم د هغه وخت منظر مخې ته شي نو زما څه عجیبه غوندې کیفیت شي ځکه چې تاسو شیخ القرآن صاحب خو به نه لیدلی که نه شیخ القرآن رحمه الله په دې مخ کې الله تبارک وتعالی یو جلک اچولی و د هغه دا رنګ داسې و لکه دا نارمل غونې کې دا مدم ګلابي رنګ ګلاب چې کمی داسې غونې کې د هغه رنګ الحمدلله او یو ډیره باروبه چهره وه شیخ القرآن صاحب د چې کله زما تره ویجي دا زما واره دی شیخ القرآن رحم الله داسې ما ته وکتله مسکیا غونې شه ورته ماشاءالله نو هغه یې ورته ویل چې دی به دلته کې راځي نو او ته فضل هادي مې کوم دی نو دوره خو لویه لاړله وی نه چې بس دې مختصر دوره کې به دې سکل کینی او بیا به چې کوم دی نو انشاءالله تعالی راځي نو بیا ما د حضرت شیخ القرآن رحم الله نه زه وایم که نه چې څوک لږ ډېر په د ابتدا د قرآن کریم نه چې کوم دی نو لکه خبر شوی او هغه یو ځل هم د شیخ القرآن رحم الله په درس کې ناست شوی نو هغه ته الله تبارک وتعالی ډېر څه ورکړي دي ځکه چې شیخ القرآن رحم الله د مقصد نه هټ کر خبره بالکل چې کوم دی نو نه ده کړې او د جماعت په بنیاد باندې د هغه درس ټول چې کوم نو هغه په تنظیمي او جماعتي بنیاد باندې او داغه مقصد دا و چې دا قرآن کریم دی چې کوم دی نو د پښتون او د مسلمان په هر کور کې وویلی شي د هغې نه بعد ما د هغې نه بیا 15 مختصر دورې واورېدې د قرآن او 4 مې تفصیلي واورېدې او ډېره سخته ګرمي به وه زه په سایکل باندې تلم راتلم کله ناکله به مفتي صاحب زمونږ حضرت شیخ القرآن والحدیث مولانا مفتی سراج الدین صاحب هغه به په سایکل باندې ته کله به ما څخه سایکل نو مفتی صاحب چې کوم دی نو هغه بروستو په کیریل باندې وزن نه شو وړی نو ما ته ویل شانومان راځه ته دلته کې مخکې کښېنه نو زه به تر ګاړ اډې پورې راوستم ځان سره زه چونکې بس زما عمر داسې و نو هغه به تر دې راوستم نو هغوی به په ګاړ لاره باندې تاو شو او زه به چې ده نو ډاټسن ته وختم او کلاباټ کې به کوز شوم ما د موجوده شیخ صاحب نه چې کوم دی نو الحمدلله اووه دورې تفصیلي اورېدلې دي قائد محترم صاحب نه او د مولانا مفتی سراج الدین صاحب نه ما اوله ځله قرآن اورېدلی دی الحمدلله ثم الحمدلله مرکز نه علاوه نور مدرسو کې پاتې شوي زه ما مسله دا ده چې زه هغه خلک وایي دا میډ ان پاکستان دی که نه زه بس چې کوم دی نو هغه میډ ان پنجپیر یم دا بس زما یو دغه دی چې زه شیخ القرآن رحم الله ژوندی و نو د هغه په موجودګۍ کې لکه دا زما ذهن نه منله چې زه دې بل پله لاړ شم او بیا چې شیخ صاحب شو نو الحمدلله د شیخ صاحب د موجوده قائد محترم صاحب لومبنۍ دوره چې وه هغه ډېره قیمتي دوره وه ډېره زیاته قیمتي دوره وه چونکې دی هغه وخت ینګ ایج کې و او عمر هم چې کوم نو لکه مطلب دا دی چې ځوانۍ کې و او بل دړه زور هم چې کوم نو ډېر او بل دا و چې دا یو احساس هم و چې خلکو ته د شیخ القرآن رحم الله هغه کمی ډېر محسوس نشي نو دی ډېره زیاته چې کوم دی نو په هغې کې دی دا یو حکمت عملي اختیار کړې وه چې په هغې کې دی په فنونو باندې هم لکه ډېر چې کوم دی نو سټرس کړی و هغې کې چې کوم دی نو لکه دی د دې وجې نه چې څوک دا ونه وایي چې د لکه وایي بس د پلار په جولۍ کې قرآن ویلی دی او د نور څه نه دی ویلي نو الحمدلله هغه دوره کې هم زما خوش قسمت شیخ القرآن رحم الله نه او قائد محترم شیخ القرآن مولانا محمد طیب طاهري د دې نه علاوه بل چا قرآن ویلی ما تاسو ته ووایي چې ما لومبنې قرآن چې کوم دی نو د خپل د پپودو زوی نه او د خپل تره نه ووایي د ترجمې باندې په عبارت په ترجمې هغوی ما ته لکه ابتدایي لفظي ترجمه چې کوم دی نو ښودلې وه او الحمدلله زما تره یا د پپوزي به چې درس کو نو دویم نمبر هغوی پسې به قرآن کریم ترجمه ما ویله سره دی نه چې زه ډېر وړوکی وم نو خو زما یو قدرتي کار دی زما د قرآن کریم د دې درسونو سره ډېره مینه وه او زه به تاسو ته دا ووایم
چې د جماعت څومره اکابرین چې دي کاغه کابلګرامي شیخ صاحب رحمه الله کاغه چې کوم دی نو افضل خان شیخ صاحب شیخ القرآن رحمه الله او کاغه حضرت شیخ القرآن والحدیث حضرت الشیخ مولانا غلام حبیب صاحب رحمه الله ځکه هغه انسان کې الله تعالی یو عجیبه غونې کې کمالات اچولی او خو به ماته شاه صاحب وي د ډېرې مینې نه ماته به د ډېرې مینې نه شاه صاحب وي زما د هغه د بچو سره هم ډېره زیاته مینه ده ځکه د هغه د مرکز سره ډېره زیاته ربط او ډېره مینه وه نو چې کومو شیوخو اکابرینو تر دې پورې دلته مونږ په دې علاقه کې په د کلو ته لومبنی شیخ عبدالسلام صاحب رحم الله مونږ راوستی وو کلابټ ته او هغه وخت هغه راغلی و دغسې په ګاډي کې لکه موټر ورڅخه نو او دلته د کلابټ اډه کې په بس نه کوز شو او بیا په دې مخ باندې مونږ چې کوم نه راوستو په دویم ځل چې راته نو بیا ورپسې مونږ زما د پپو یو زیو بل هغه سوزکي اغوستی و هغه مال د سوزکي ودل د بیا ډاکټر نه راووتې هغه سوزکي ورپسې مونږ چې کوم نه بوتل او بیا نو هغې کې مو راوستی و 1982 کې څنګه تاسو یې شیخ القرآن رحمه الله تاسو دورې کړې شیخ القرآن ما د شیخ القرآن رحمه الله نه تاسو ته ما وویلو چې ما ترې نه مختصر 15 دورې کړې دي او 4 مې ترې نه تفصیلي کړې دي پرله پسې لګاتار په زه کالج ته هم تلم سکول کې هم کالج ته هم تلم لکه اف اس سی مې کوله او دې په بیا چې کوم نه ما بیا مرغوس کې درس هم شروع کو چې کله ما اف اس سی کوله او مې کړه ما مرغوس کې بلرخلو کې درس شروع کو دا توصیف احمد دی هغه مال ډېر ماشومان و ډېر زیات وړوکی و او عرش زمان مفتی صاحب چې کوم دی نو هغه ډېر مسلسل زما درس کې پاتې شوی دی او دا ډېر څه عجیبه غونې کې و دا توصیف احمد مفتی صاحب هغه وخت کې هم چې د ماشوم غونې کې و او ده به هغه معلوم دی خوله کې سم اور ګرځو او دا مبتدین او دا خلک چې د دې په باره کې به د ماشوم غونې و ده به د خولې نه ډېر څه بل چانل په او عرش زمان چې د خاموشته به غونډې کې ووه نو دی الحمدلله ما مرغوس کې تر اوسه پورې د ما درس دی د شیخ القرآن رحمه الله کوم وخت کې تاسو قرآن درس کوئ په هغه وخت کې نام علما کرام تاسو سره څوک هغه وخت کې خدا دی چې چونکې زما نه مخکې چې دا کوم دا ام علما چې دي که نه دا هغه وخت کې دی په خپلو ځایونو کې درسونه کول دی په خپلو ځایونو کې درسونه کول صرف یو اخري وختونه دا د شیخ القرآن رحمه الله اخري وختونه او زه هغه وخت چونکې په باسي کې نه هم کوم وړوکی سړی که نه نو هغه مال دا اکابرینو دی خو چې کوم نه درسونه کول صرف یو زمونږ د چارسدې د شهید اذان صاحب په ځای باندې چې بیا زمونږ کوم محترمو حضرت شیخ صاحب زمونږ صوبایي امیر د مفتی صاحب مولانا عبدالرحمن صاحب زه به داسې وم چې زه به هغه سره چې کوم نه په مخه باندې چې کوم نه روان وم پیدل هغه به زه به هغه سره داسې روان وم لکه تاسو به وایئ چې لکه یو سړی چې کوم نه هغه لکه یو پلار دی ورسره یو بچی چې کوم نه رواني ما به سره منډې ولې هغه به ډېر چاخ چاختو او هغه هم یو زمری و داسې او د هغه نه ما یو واقعه اورېدلې وه په لاره تلو ما ته یو شانومان یو خبره درته کوم ما بیګا خوب ولیده نو ما په خوب کې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ولیده ورسره صحابه کرامو نو وی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک وی چې هغه کوم ځای ولاړ نو هغه لکه ډېره تیزه رڼا وه او بیا صحابو نو دا شانتې رو هغه رڼا دا شان کمیده به دا شان چې څومره به د هغه نه فاصله جوړېدله نو وی چې کم ځای کې هغه مدم غونې کې رڼا وه که نه نو په هغه ځای کې شیخ القرآن رحمه الله ولاړو نو په هغه ځای کې نو زه چې راویښ شوم نو ما وی چې یاره دا انسان چې کوم دی دی بالکل چې کوم دی نو په هغه صحیح لار د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو روان دی ځکه چې د صحابه کرامو پسې چې کوم دی دا انسان ولاړ دی نو ما تر دې نه چې کوم دی دا پته ولګي چې دا انسان مستقل په حق باندې دی نن دنیا ګوري بالکل نن دنیا
مناظرو کې تاسو شرکت به کړی شي په همله زمانې نه داسې مباحثو؟ نه، ما شیخ القرآن رحم الله چې کله مناظرې کول، هغه وخت شیخ القرآن رحم الله مناظرې نه کولې. بس هغه وخت الحمدلله کار کړو جی او په هر ځای کې کار روانو. هغه د علاقه چې د شی مناظره زور د تاریخ زمونږ په دې علاقه د بره غرونو کې شوې ده، او هغه زما د پیدایش نه مخکې شوې ده. هغه د ګدون کې د بیسک کې شوې وه، او هغه زما د پیدایش نه مخکې شوې ده. تاسو ځکه چې قرآن مولا تشریف راوړی، تاسو یو څه خبره وکړه، داسې خاص قول خاص نصیحت کړی تاسو ته یاد دی؟ د زمونږ په کلي کې خو لکه هغه چې کله بیان شیخ القرآن رحم الله چې کله بیان کو صاحب کنه، نو یو ځل یې خو هغه زما د پیدایش نه مخکې راغلی و. په دویم ځل چې راغلی نو زه دومره وړوکی وم کنه چې دا کټ نه دی ده چې دی داسې ودروي کنه، نیغ نیغ نه، داسې په پرتو پرتو یې ودروي. نو زه دومره ومه چې زه لکه د کټ سره ودرېدم کنه، نو زما زنه چې کوم دی بل بازو له را رسېدله، ما شیخ القرآن رحم الله کته، او هغه چې کوم دی نو هغه په محراب کې ولاړو خلکو سره ګړې بړې کولې، یعنې بیان یې کړی د هغې نه بعد. او بیا چې هغې کله په آخر وخت کې راغلي وو زمونږ کلي ته، نو د جمعې د مونځ نه بعد چې کوم دی نو بیان کړی و، د جمعې مونځ یې ورکړی. د جمعې په مونځ کې سورة التین چې کوم دی نو ویلو، او ورپسې چې کوم دی داسې هغه منظر مې یاد دی. او دا خبرې زما ډیره زیاته یاده ده چې لکه یو سړی چې کوم دی نو هغه واده لا نکاح نی تړلی شوی او ډولۍ نی راوستې شوې، او دی چې دی نو ډوډۍ ورکوي، نو دا وې داسې ده چې لکه د یو سړي لکه بچی نوی پیدا شوی ته ورته مبارکي ورکې. نو وی لکه هغه او دا یې ووې چې لانډې حالان نه او خانک په سر نیولې، نو لا بچی چې کوم دی نو وي نکاح شوی نه دی، او ته چې دی نو ډوډۍ ورکې، دا خلاف سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې. او په دې باندې بیا چې کوم دی هغه واقعه ذکر کړه د صحابي چې هغه د اختر ورځ وه، او هغه راغې د اختر مونځ لا نو شوی، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وی یا رسول الله زما ګاونډیان ویو ما چې کوم دی نو خپل پیسه هغه مې حلال که قرباني مې وکړه او زه مونځ له رالم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې شاتو کا شاتو لحم، دغه پیسه دا روانډۍ کړې ده د اختر د مونځ نه مخکې چې کوم دی نو قرباني. نو شیخ القرآن رحم الله وی نیت خو د هغه ډېر ښکلی و، خو صرف په نیت نه کېږي، ځکه شیخ القرآن رحم الله به وایي نیت به صحیح او طریقه به د رسول الله صلی الله علیه وسلم وي. ځکه شیخ القرآن رحم الله وی چې تپوس چې کوم دی نو د لم او کیف عن کنه کار دی ولې وکړو کنه، کم ځای نه دی وکړو، څه دلیل څخه او څنګه دی وکړو. نو اومې که ځکه دا مې دې وخت کې ځکه وکړه چې په دې وخت کې دا د الله حکم دی. لکه 4 رکعاته پر د مازدیګر دي، نو مازدیګر پر د الله حکم دی، خو اوس د الله نبی 4 رکعاته کړي دي. او هلته کې د ماښام مونځ چې کوم دی هغه د الله حکم دی چې تاسو به دا مونځ کوئ، خو هلته کې نبی اسلام 3 رکعاته کړي دي. نو که ته 4م رکعت ورسره یو ځای کې نو بعد ته د ځان نه چې کوم دی دین کې حالانکه رکعت کول چې کوم دی نو څه بد نه دي، خو دغه ځای بد دي چې د الله تعالی د نبی طریقه نه ده. شیخ القرآن رحم الله توحید سنت ډېر خدمت کړی، تاسو چونکې اخري عمر کې پاتې شوي، تاسو څنګه موندلی دی توحید سنت خدمت کې؟ ما زه خو به تاسو ته یو خبره وکړم، شیخ القرآن رحم الله دا یو خبره ډېره مثالي ده د توحید سنت په باره کې. د هغه انسان په قول او فعل کې بالکل تضاد نو، هغه به چې سوي په هغې باندې هغه په سختۍ سره چې کوم نو عمل کو، او د دې وجې نه زیات تر هغه به چې کوم نو د بعضې علماو نه ډېر زیات چې د نو ګیلمنو که نه. نو د هغې یو خبره به زه تاسو ته وکړم چې ما چې کوم نو د ماسخوتن مونځ کو، نو چې ما کله چې وتر مې کوله نو دعای کنوت چې ما وی نو زما ذهن ته یو خبره رااله چې زما دا پلانې رشته دار چې کوم دی نو دی دا کار چې کوي دا د خلاف سنت کوي.
او زه دلته وایم چې ونخلع ونترک من یفجرک یا الله چې ستا نافرمانی کوي نو هغه سره زما کلی کور ختم دی بایکاټ دی لکه پښتو کې خبره کومه که نه نو ما دوای کنوت ونوي او ما سیدسا وکړه او سهار وختي زه دغه کوڅې له لړم او یې ما ورته چې پلاني زما او ستا تعلق ختم دی یو انسان دومره حد د پورې چې کوم دی نو ځي که نه نو تاسو وایئ چې هغه به اتباع د سنت کې لکه څومره چې کوم دی نو لکه مضبوط و د هغې شخصیت څنګه و د هغې شخصیت خو چې به دې ورته ښکاره کتل که نه نو تا به وایې چې ښه یو کلک غټ زمیندار انسان دی او هغه کې یو دې معامله کې هغه کې یو عجیبه صفت و دا اوزګار کې ناستل هلکه څه کار کې بجې څه کار نه کوم په دې باندې به هغه انتهایي څه غوسه کېده څه غوسه کېده به او بله دا چې نه به په خپله په آرام کې ناسته او نه به طالب په آرام کې زه به لړم چې به مې وکتل نو طالبانو ته به دا ښه اختیار نه والي هغه ځای ته زه تر ولېږلم مولانا فضل هادي صاحب چې ورشه او شیخ القرآن صاحب ته ووایه چې هغه د پلوسو هغه دړې کله راړو زما تره به داسې کار کو چې دلته څه کسانو مخصوص نو خپلې پیسې یې ویې کړې او د هغې نه به یې واغستې نو یو پلوسه به یې واغسته یا شوه نو هغه به یې په ملیزیانو باندې وواله نو هغه به یې ټوټې ټوټې کړه نو بیا به یې هغه په یو ټرالۍ کې واچوله نو هغه به یې مرکز ته وړله د لنګر دپاره نو ماته به ته ورشه ته شیخ القرآن رحم الله ته ووایه چې زه لاړم دا اوس چې د حضرت شیخ د قائد محترم صاحب کوم ځای کور دی دغه ځای کې د ګوټ طرف ته د شګو یو ډیری و نو په ناسته باندې ناستو لکه عمر یې بیا داسې شی و که نه او په بالټي کې به چې نه په ناسته باندې شګه اچوله په دغه کې په دغه باندې په بیلچۍ په طالبان به راتله د هغه به یې اوچتول او هغه راته به وړله د زه اوس هغه کېناستم نو ما ته یې څنګه راغلی وې داسې خبرې به یې کولې نو ما ورته ویل جي ما یې تره راولېږلم ویې ښه ما جي تاسو ماله دا بیلچۍ راکئ که نه نو ما ته یې ویې څه وې ما جي زه به دا شګه واچوم ویې په حرام کښېنه مړه ما دا طالبان مشغول کړي دي نو ما ورته ویل جي خیر دی هغوی مو مشغول کړي دي که نه نو ما تاسو ویې په حرام کښېنه چې څه خبرې له راغلی هغه وکړه نو ما ورته دغه جل بس ورته وایه چې دغه له پیسې مو ورکو ټرالۍ والله هغه له پیسې زه ورکوم او دغه کمې دړې چې دي نو بس دا راواچوه رالیږي ځکه دوره شروع کېدو واله وه یو څو ورځې پکې پاتې وې نو ما ورته ویل ما جي ما دا کرایه ګرانه ده ویې زه چې څه وایم هغه واوره بس او نورې خبرې پرېږده وې او بس ویې چای څکې نو ما ورته نه جي ویې ځه ښه په مخه دې ښه نو لکه داسې غوندې شخصیت او په لاره باندې به چې ته که نه قسم په خدای دې زه لکه وړوکی هلک وم او شیخ القرآن صاحب ته ګاډي ولاړو او ما سره ترو ویې فضلیادي کلي ته ځئ نو هغه ورته او جي ویې راځئ یسې زه پینډۍ ته ځم نو په دې توربېله ډیم به ته نو ګاډي ورته ولاړو نو شیخ القرآن رحم الله چې په لاره باندې سمهالته نو ما ورپسې منډې ووالې داسې تیز تیز به ته او چاخ به ته نو دا په هغه کې ډېر ښه صفات وو او د پښتو په هغه دغه باندې چې کوم دی ډېر ښه پوهېده او ډېر یو زړور انسان و او خدای تعالی ولې یو ډېر لوی باروبه شکل ورکړی و تاسو پوښتنه کې د هغې شاګردي زده کړه د هغې تلاميذو سره رویه څنګه وه ماشاءالله چې څه مالې به درس شروع کېده د هغې نه مخکې به یې چې څه اصول بیان کړل که نه نو هغې کې به د هېڅ چا رعایت نه کو او د هغې نه علاوه لکه شاګرد ته به چې کوم دی نو بالکل د بچي په شانتې کتل او طالب له به ډېره زیاته چې کوم دی نو لکه عزت ورکو خو چې څه مالې به د درس دوران او درس به نو هغه وخت کې به د ټولو سره یو شان معامله وه دا نه چې یو کس په راغی نو هغه سره به غاړه غړی شي او بل سره به یې لکه داسې لاس میلاو کړو
نه هر چا سره یو شان معامله چې څوک دا اونوي چې ګوره ما سره داسې لاس میلاو کړي بل سره ګړه بړه وکړه نو تلامذو سره چې کوم دی نو بالکل مکمل هغه به وایي چې مساوات چې کوم دی نو په دې ځای د انصاف او مساوات قایم نه کړه نو سبا چې تا ته چې کوم دی د ملک واګې میلاو شي نو بیا به ته انصاف څه وکړې نو اکویلټي او چې کوم دی نو لکه انصاف هغه کې ډېر زیات و. طالب علمۍ کې ستاسو سره بهترین ملګری څوک؟ طالب علمۍ کې ما تاسو ته ووې چې زه خو لکه طالب علم وم خو په دغه دوران کې زه به راته دا ووایم چې مفتي سراج الدین صاحب به هم لکه په درس کې کله کله ناست و او چې دی نو د هغې نه علاوه په پنجپیر کې دا څه کسان دي چې دی به لکه چې کوم دی نو ما سره په درس کې ناست و په هغې کې څه کسان زیاتر داسې دي چې د تبلیغ والو سره یو ځای شوي دي نو هغې کې زیاتر ده چې کوم دی نو اوس لکه نه وینم دا سید ابراهیم بادشاه صاحب دی او دا خلک چې کوم دی نو دی به هغه مال ډېر مستقل په درس کې چې کوم دی نو ناست و عزیر مولانا صاحب دی دا داسې واړه که نه نو بل دا ده چې دغه زمونږ حضرت صاحب چې کوم نو سابقه امیر نو هغې به چې کوم درس کې ناست و که نه سره د دې نه چې هغې فارغ و خو هغې به د هغې خپل هغه د دوهرایي دپاره چې کوم نه راتلل بل عبدالصمد مولانا صاحب چې کوم دی نو هغه به مستقل لکه درس له راته و هغه به اکثر امیر و د درس په هغه دوران کې. ستاسو نن سبا تدریسي خدمت څه دي؟ زما خو زه به تاسو ته یو خبره وکړم چې دا قرآن چې دی که نه د دې سره زما یو قدرتي چې کوم دی نو لګاو دی او د دې باندې زیات اثر چې کوم دی نو زما دغه د تره او د پپو د زوی او د حضرت شیخ القرآن رحمه الله چې کوم دی نو د هغې د هغه درسونو نه زه متاثره شوی یم او خو زما په زړه کې لوی ځای کړی دی نو زه به درته دا ووایم چې د قرآن کریم دا درسونه چې دي دا زما دپاره داسې دي لکه چې د مۍ دپاره اوبه وي لکه که زه د قرآن د درس نه جدا کړم نو والله زه هم چې زه به مړ یم زما په کلابټ کې هم الحمدلله ترې درس دی الحمدلله په کلابټ کې پیر نهه شورو او زما یو ورځ درس چې دی نو مرغوس کې دی او دا خو د ډېر وخت نه شروع دی او دا هغه هفتواري دي او یو درس مې الحمدلله ټانکوي کې لکه نن د اتوار ورځ ده د مازدیګر مونځ پسې به زما ټانکوي کې درس وي پرون د هفتې ورځ و د خایرینو زما په مانیرۍ کې درس و د مازدیګر مونځ پسې او د جمعې پر زما درس چې نو هغه په ټوپۍ کې وي یو درس زما په رایټ بینک کې دی 15 سپارې لا پاتې دي او هغه کرونې هغه کاته چې و نو هغې کې هغه بند شوی نو د هغې نه بعد چې کوم دی نو د هغې د شروع کولو لا څه انتظام نه دی شوی که نه نو الحمدلله قرآن کریم درس چې کوم دی نو ما د زندګۍ مقصد ګڼلی دی او زما کوشش دا دی چې زما په دې باندې څومره دغه وي چې زما په خپل ذاتي وسایل چې کوم دی استعمال شي. تاسو زیر اهتمام څه مدرسه شته؟ زما زیر اهتمام مدرسه خو نشته خو زه به تاسو دا ووایم چې د مفتي توصیف احمد صاحب دا مدرسه چې ده که نه نو داسې وګڼئ لکه چې دا زما مدرسه ده دلته کې د مولانا عبدالوکیل صاحب مدرسه چې ده د دې بنیاد الحمدلله الله تبارک وتعالی زه ګرځولی یم دا زمونږ یو ملګری و هغه لکه مبتدیینو سره و خو ما دغه ځای کې د جمعې یو مونځ شروع کړه دې ځای د مدرسې دغه جومات چې دغه ځای کوم دی نو هغه کس چې څنګه زما بیان لومبی د جمعې واورېده نو هغه ډېر زیات الله تعالی ولړه ته خبره وغورځوله نو هغه وی دا ځای چونکې بیا به د مینۍ نه ټوپۍ نه کوټې نه کلابټ نه خلک دغه ځای ته راتلل او په دې دغه باندې به په دې روډ به خلک ولاړو د جمعې مونځ ته او بیان له به راتلل نو بیا دغه زموږ د ملګری ولګېده دغه ځای واغسته تقریبا څه په 3 لکه روپۍ چې هغه مله 3 کروړه وي هغه وی چې زه پکې جومات جوړوم خو بیا زه او مولانا عبدالوکیل صاحب کېناستو نو مونږ دا یو مشوره وکړه چې دا ځای خو زمونږ د ورور ګلخان له اغوستی دی خو دا فایده مند کول غواړي نو دې کې مونږ د جومات او د مدرسې د دواړو بندوبست وکړو چې کله مولانا عبدالوکیل صاحب فارغ شو
نو بیا هغه وی نوم نو ما وته وی چونکې زه چونکې د مرکز کاسما او ما ټول رڼا چې کوم نو هغه ځای نه حاصله کړې ده نو دې له به مونږه دارالقرآن چې کوم دی نوم دو نو دا نوم الحمدلله د دارالقرآن نوم چې کوم دی نو الحمدلله دا په هغه نسبت باندې ما دې دپاره چې کوم دی نو ټاکلی و حق پرست سره چې ول حق پرستي ښکاره کوي مخالفین هم پیدا کېږي په دې ایریا کې تاسو سره داسې څه شته چې ستاسو مخالفت کوي د الله فضل و کرم دی الحمدلله تر ننه پورې که چا مخالفت کړی هم دی که نه نو د الله فضل و کرم دی اوس زه په دې حریان یم حسد خو راسره د ډېرو خلکو دی ایون چې په دا خبره به زه ډېره لونې کې په خفګان باندې وکړم او په دردمندۍ باندې چې د جماعت کې دننه بعضې علما چې کوم دی نو هغې باندې زما درس ځای نه شي نو هغې چې خبره کوي نو چې څوک وایي څنګه چل دی نو وایي یاره شانومان بچا خو باقاعده د یو مدرسې چې کوم دی نو لکه باقاعده چې دی نو فارغ نه دی خو صرف ترجمه وله ورځي زه وایم چې ترجمه زده کول دا خو یو ډېر لوی کار دی یو ډېر ګران کار دی خو ترجمه ما زده څنګه کړه او زه چې ترجمه کوم نو زه په معروف او مجهول کې فرق څنګه کوم که نه زه چې کوم دی نو په مفرد او مرکب کې فرق څنګه کوم لکه دا خو چې کوم دی نو دا فنون دی هم د دې قرآن او د حدیث زده کړې لپاره که نه نو لکه زه دې کې فرق څنګه کوم چې دا غایب دی او دا چې کوم دی نو حاضر دی دا مخاطب دی که نه نو لکه که چېرې ما له دغه څیزونه نه راځي او زه په دې نه پوهېږم نو چېرته خو به یو لفظ زما غلط ووینئ که نه چې یعنه ما دا بلکې الحمدلله ثم الحمدلله ډېر بهترین علما شته دی چې هغوی ما ته ټیلیفون وکړي وایي باچا صاحب دې ځای کې د دې چې کوم دی نو څه مقصد دی نو زه خو وایم چې سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم ورپسې دا وایم چې لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم زه چې سم القرآن ته کښېنم الله حاضر دی زه وایم الله یو ډېر لوی خپل عظیم کلام ته دې کښېنولم او زه د دې جوګه نه یم الله چې دې ترجمه وکړی شم خو الله چې کله دې ته کښېنولم نو ته زما اوس امداد وکړه الله تعالی نو زما رب زما امداد کوي نو په دغه بنیاد باندې او زما الحمدلله د اشاعت د ټولو اکابرینو سره ډېره مینه ده او ډېر زیات په زړه کې مې ځای دی او ما تر ننه پورې د یو اکابرینو کې د یو شیخ نوم هم بې ادبۍ نه دی اغستی او بغیر د رحمه الله او د رحمت الله علیه نه ما د هغې نوم نه دی چې دی نو اغستی د دې وجې نه کله چې زه ما په چارسده کې کله بیان کو نو زمونږ شیخ صاحب چې کوم مولانا عبدالرحمن صاحب ما په چارسده کې د مازدیګر مونځ پسې بیان وکړو نو داسې مولانا صدرالشهید صاحب ناست او رباني صاحب ناست او داسې هغه ګوټ کې چې کوم دی نو مولانا عبدالرحمن صاحب ناست چې کله ما بیان وکړو هغه یکدم راپاڅېد وي ای د زمري زویه خو به خبرې داسې کولې که نه ای د زمري زویه د نر بچیه بل بیان به چې کوم دی نو په شهید اذان کې د دې نه بعد نو لکه دا سو یو خو د دې اکابرینو مینه وه د دوی محبت و بل هغوی به حوصله افزایي کوله زمونږ او څه خلک هغوی حوصله شکني کوي دلته چې کومو خلکو مخالفت کړی دی دا زه درته وایم لکه کلاشنکوف یې راغلی دی جومات ته خو ما ډېر په طریقه باندې هغه شی چې کوم دی دا کړی دی او ما جنګ ما جومات نه درس ایستی دی لکه مانیری د هغې واضح مثال دی د جومات کې چې کله جومات ته کلاشنکوف یې راغلی نو ما وی دا څه چل دی نو دی وایي چې د جومات کې به درس نه کیږي نو ما ولې دا د پښتنو جومات دی نو وی او ما د پښتنو اجره دلته نشته نو عبدالخالق بابا دا یو سخت د عبدالغفار خان بابا یو ډېر سخت سپی یو خدای خدمتګار چې لاوطني هم تېره کړې وه او چې کوم دی نو هغه جیلونه هم خوړلي وو هغه وی دا ورسره زما اجره ده نو ما هغه ملګري هغه مال هغه په خفه شو چې دا جومات ولې پرېښود خو اوس خوشحاله دي
ما په یو زخمی باندې به چې کوم نه دا ټول درس ختم شي او 100 کاله بدلته د قران درس نشي. نن الحمدلله هغه اجرا چې تاسو د خالی پر ادراشه وای نه هغه اجرا بالکل ډکې پورونه پکې خواري او هغه ډکې بالکل هغه کې زائد ناشتي نیوي. الحمدلله داسې مرغوس کې مشي وي د الله فضل او کرم او چې مخالفت کړي د نوغه الله پرې خنه ده حقیقت دی یقین او دغه ما څخه ډېر مثالونه دي. سو په شرمونو شرمېدلي دي، په چا کینسر بیماری لګېدلې دي، په چا باندې چې کمونو سو د چا لوی لوی ما لیدلي 9 12 کمرې کورونه د هغې کې نوتې دي او هغې چې کمونو د فقیرۍ کورونو ته تللي دي. الله تبارک وتعالی داسې خوار او ذلیل کړي دي خلک. تاسو ماشاءالله دروس قرآن کریم ډېر وخت نه اړم یې شاګردان هم ډېر زیات دي. څه خو ما تذکره وکړه دین اعلام سره شاګردان قابل ذکر شته تاسو یادول غواړئ؟ نو زه خو به درته دا ووایم چې لکه دا خو هغه دي که نه لکه چې دا تاسو ټول پیژنئ. د هغې نه علاوه لکه زه به تاسو ته ووایم چې الحمدلله زما د درس نه به کم از کم چې کوم نه 120 130 کسان مفتیان جوړ شوي الحمدلله زما درسونو نه. زما په خپل کلي کې الحمدلله 14 کسان داسې دي لکه دا حمدالله مفتی صاحب او ولی العرب مفتی صاحب دي، دا خو زما د کلي دي که نه. او دغه ته چې کوم نه نو زما ورواره دی مفتی ضیاء الصمد صاحب، دغه ته چې کوم نه نو خورینه مې دي دیدار مولانا صاحب چې بهر تللی، او دا چې کوم نه مختار احمد هم د هغه چې کوم نه د هغه رور دی، دا زما خورینه هم دي، یو طرف ته بل طرف نه میرویرونه هم دي، دا شافهد چې کوم نه نو دا دی پل ساجد مفتی صاحب چې دی نو دا ټول الحمدلله چې کوم دا زما شاګردان دي او دا زما ته لکه چې کوم نو ماشومان داسې ناست شوي دي او دوی ته ما چې دی نو لکه عبارت هم د قرآن کریم چې دی نو ښودلی دی او بیا ترجمه بیا دی چې کوم نو الحمدلله دی په سکول کې زمونږ په آنر بورډ باندې هم چې کوم نو دی نمونه دي لکه دی پوزیشن هم اخیستي دي په دغه کې الحمدلله داسې کوټه کې داسې ټوپۍ کې. تاسو د بورډ تذکره وکړه، د وحدت بورډ باره کې تاسو سوچ دی؟ د وحدت بورډ باره کې خو داسې خبره ده چې زه که دغه څیز کې لږ لاړ شم که نه نو شاید چې هغه بعضې ملګري چې کوم دی نو زما دا خبره هغې باندې لغونې ښه ونه لګي که نه، نو زه په دې ډېر زیات خوشحاله یم چې د جماعت شاه د توحیدي و سنت دپاره چې کوم دی نو یو بورډ چې کوم دی نو هغه جوړ شي، ځکه چې بعض اوقات په دې نورو بورډونو کې زمونږ طلباو ته چې دی نو مسلې پیدا کېدي، هغوی به کله نه کله قصدن داسې سوالونه ورکړل چې د هغوی به دا سوچ و چې دوی به په دې باندې څه لیکل کوي، نو چې د هغوی د هغې سوچ نه هټ کر به زمونږ علماو چې کوم دی او طلباو لیکل وکړل نو هغه بیا ولا غلط کړل کراس پې کړل ولا یا دا و چې کله نه کله په بعضې مدارسو کې به هغوی ته دا مشکلات رالل چې یاره دا چې کوم دی نو ته زموږ مدرسه کې نشي پاتې کېدی، او یا په دې ځای کې چې کوم دی کوم ځای کې به هغوی د بورډ مرکز ورکړه سنټر به یې ورکړه، نو هغې کې به یې د داسې کسانو ډوټیانې ولګولې چې هغه به زموږ د طلباو دپاره مسله وه. نو د دغې جنجالونو نه زموږ طلبان بچ کول چې کوم دی نو دا ډېره لویه خبره ده، خو زما تحفظاتو کې دا خبره ده چې د دې بورډ د مستقل چلولو دپاره او دې له د فراغ او د ترقۍ ورکولو دپاره چې کوم دی نو یو مستقل تجربه کاره عمله پکار ده چې هغه مونږ څخه چې کوم نو هغه نشته دی، او چې کومه مطلب دا دی په کومه طریقه باندې دا بورډ مستقل لکه چلول پکار دي نو هغه زمونږ نه هغسې نشي کېدی، او بل دا دی چې کوم دا با اختیاره ګرځول پکار دي. ستاسو ذهن کې څه رای ده مشوره ده سره چې لکه دا ترقي منځ ته لاړ شي؟ زما ذهن کې دا رای ده که نه چې زما دا خبره اوس چې کوم دی نو څوک واوري نو په دې باندې به یو زبردست د دغه کمنټ شروع شي. نن سبا خو د چا ګوتې هم څوک نشي بندولی او ژبه هم. زه وایم چې شیخ القرآن صاحب چې کوم دی زمونږ قائد محترم صاحب هغه د دې نه چې کوم دی نو د دې د امارت نه او د دې د صدارت نه چې کوم دی نو هغه ځان یو سایډ ته کي او خپله تمام ته توجه چې کوم دی نو هغه تنظیمي
او چې دینو د مرکز کارونو طرف ته چې کوم نو ورکی او د دې لپاره چې دینو مستقل یو صدر یو امیر چې کوم نو هغه مقرر کی او هغه سره چې کوم نو خپل آزاده خود مختاره کمیټي وي مشاورتي او هغه چلی او هغه په خپل لغبانه په خپل بها باندې چې کوم نو په خپل ذمہواری هغه ولګي او هغه د دې لپاره چې کوم نو مستقل د دې د چلولو لپاره یو دفتری او یو سټاپ چې کوم دی هغه د دې لپاره مقرر کی او هغه کار هغه ته حواله کی او د جماعت د وحدت یو خپل دغه پکار دی یو خپل فند پکار دی یو خپل اکاونټ پکار دی چې د هغه سره تعلق وي او هغه صدر او هغه امیر یا الته کې چې کوم نه د هغه د قدر لاندې دا چلیږي او چې کومه عمله ده نو هغه ته مستقل چې کوم نو خپل ماهانه منتلی کوم سیلري شي وي تنخواه چې هغه ته باقاعده چې کوم نه ملاويږي ته مالی مشکلات نه وي او هغه چې دنو باقاعده د حالونو او د امتحان چې کوم نو هغه لغونه کې د سرکاري کوم بورډونه چې دي کنه د دې سره لغونه کې رابطه او کې ور دینه لغونه کې تجربه حاصله کی چې د امتحانات لکه تاسو په ستې طریقه باندې ډیل کوی او د تاسو چې کوم نو څنګه تاسو چې کالج یونیورسيټي کې پاتې شي ډیر یې تاسو بل فرق تاسو خدمت اوس پرل تاسو سره تعاون وکړو نو فلحال په دې وخت کې خو لکه زه نشم کولای ځکه چې زه لا اوسه پورې چې کوم نو انګیج یم لکه زه لا سرکاري ملازم یم او چې دغه نه زه لکه چې کوم نو کله الله تبارک وتعالى ک ژوند وزما او فارغ شم او بیا ماته چې کوم نو صدا دغه حواله کیږي کنه ذمہواری نو زه د اغینا زکه چې د مخ نشم اړولې چې دا به زه کار کوم خو په یو دیني جذبه باندې به کوم ان شاء الله تعالی جماعت سره تاسو وابستګي د کوم وخت زه خو پیدا چې کوم نو بالکل لکه جماعتي پیدایشي چې د کوم مور په غیګه کې و ما تربیت کېدو نو هغه مور چې کوم نو هغه د اشاعت وا نو د هغه یو خوب ولیدو نو چې خوب یې ولید نو سهار یې جړل نو زما تر چراله نو هغه باداسه زما مورکې داغه د پارداس ولکه داغه یو کشره خور زکه زما تر یو ډیر زیات مینناک انسانو او د هغه ټول خدمت چې کوم نن هغه زیات تر زما مورکې کړه دی هغه وخت کې چې سماله هغه یو وعده کړو زما د مور د تر لور وا هغه چې وفات شو نو بیا خپل د تر لوري چې کوم ننو هغه یو وکړه زما والد صاحب وای ته وینا وکړه او شو خو دغه دوران کې دا گیپ چې کوم ننو په دې کې ټول خدمت زما مور کړه دی نو زما مور ته وی چې تورې جاړې نو هغه ورته وی چې ما خوب ولید او شانومان می خوب کې ولید چې د په کوی ته پروته دی او تک سپینی وبدي او د هغه نه چې ګنیا غارانا خيږي داغه وبونه او دې په کې داسې بالکل چې کوم ننو شاپ تخته باندې پروت دی داسې پاغه وبو کې نو هغه ته داسې واه د الله باندې ته په دې جاړې ویدل به الله تعالی د قران علم ورکړي دا وی د قران علم دی د غرنا چې خطل او دا او بچي وی دا د قران علم دی او زما د پپوز وی چې کله داخله تلو عمره لته زما شوم مسلورم کې ما سبق وی نو ماته خطر اولېګو نو خط کې ماته دا ولیکل چې ما د حجر اسود مخه ته د الله نه سوال وکړ چې خدای زما د ماما د زوی شانومان چې کوم نه الله تعالی دله د امام ابو حنیفه رحم الله ونه علم ورکا ځکه چې دا غنوم نومان دی او د نوم چې د شانومان دی دا په هغه نسبت د نوم د لایخه دی نو الله د علم ما غسه ورکا نو یعنی مطلب دا چې زه پیدا شوم نو زما په کور کې بل خبره نه شوي تاسو وګورئ لوی خلک به دې شاعت خدای په کور باندې به شاعت جنډنی ماشاءالله ما اوسم جنډه کړه چې جنډه وکم کور نو تاسو وکتل کنه ته وګوره تاسو په خپل سیب سوچ وکئ چې څومره لوی خلک د خدای په کور باندې به شاعت جنډنی هغه کمزوري او زما په کور د شاعت جنډه د خو غره ماته بیا هم د شک په نظر باندې کتل کیږي الله دې حاجی د تاسو مرکز سره ربط او تعاون څنګه دی
الحمدلله زما خو د مرکز سره زما ربط نه دی ختم شوی او نه ختمیږي ځکه چې د هغه ځای نه د رڼا زما کور ته راغلې ده خو انسان د وخت تېرېدو سره د انسان چې کمدنو مصروفیات هغه زیاتیږي لکه بچی شي بیا د بچو سبقونه تربیت او تعلیم شي او د هغې چې کمدنو منډې تړلی شي د کور مسلې شي او بل مور پلار مې وفات شو دواړه په یو میاشت کې که نه په یو میاشت کې داسې وفات شو چې په 15 جنوري باندې په 15 دسمبر زما مورکۍ نه 2011 کې زه حج له لاړم او چې د حج نه رالم نو لکه دا چې دی نو په زما مورکۍ چې کوم دی نو هغې ته برنهم رجوع شو په 15 دسمبر باندې زما مورکۍ وفات شوه او په 16 جنوري 2012 باندې بیا زما والد صاحب وفات شو نو سړی خو ګوري چې کال فرق دی پکې خو نه میاشت فرق دی پکې که نه نو د هغې نه بعد چونکې د دې دین د وجې نه او د خپل کلي د هلو ځلو او د عزیزولۍ د وجې نه د غم خادۍ هغه ټولې کاتې چې کوم دی نو د عزیزولۍ هغه زما په سر شوې ځکه زما مشر ورور هغه شي خو په ګروپ کې پاتې کېږي او زما نه چې کوم مشر ورور چې هغه مال له پلار غونې مینه راکوله هغه ته بلډ کینسر ولګېدو چې اوس هم لکه زه مور پلار پسې ډېر زیات خفه یم ځکه چې زما مور پلار ما ته ډېره زیاته مینه راکړې څه بل شان ونې او بیا زما دغه ورور هغه وفات شو بیا زما یو کشر ورور دی هغه دې راسره دلته کته کورې دی او زم نو هغه هم الحمدلله هغه د هر چا غم خادي دغه لذي خو هغه چونکې کشر دی نو هغه بیا مغه خلک هغه کمې محسوسوي نو دا منډې تړلې راته ډېرې شوي دي نو لغونې کې مرکز ته تګ راتګ زما لغونې کې کم شوی دی او نور الحمدلله څه کمې لکه زمونږ نه جماعتي شورا چې کې تاسو څنګه یو قومي شورا اوس هم قومي اجلاس نه ځئ زه سیبه نیم تللی وجه دا ده چې زما نه اوس زیاتر چې کوم نه د ضلعي شورا کې هم زما ډېر غټ میسنګ دی نو لکه بس مصروفیات داسې راشي شورا کې شرکت کوئ که نه کوم زه الحمدلله زما د جماعت سره مستقل رابط دی زه د جماعت نه جدا کېدی ځکه نه شم چې زه په بل جماعت کې ایډجسټ کېږم نه عقیده فطرت الله الذي فطر الناس عليها کنه نو دا زما نیچر دی فطرت دی نو لکه څنګه به چې کوم نو نه ما به څوک قبول نه کي وجه دا ده چې هغوی به ناسي به بدعت کوي زه به ورته چې دا بدعت دی هغوی به شرکیات کوي زه به هم چې دا شرک دی که نه لکه دا خبرې دي نو د دې وجې نه لکه زما کله نه کله د مشرانو سره په دې اختلاف راشي چې لکه دا غیر جماعتي خلک چې کوم دی سره دومره زیات چې کوم نه ربط ساتل نه دی پکار بس رسمي غونې کې تعلق ساتل پکار دی او دی لکه چې کوم نه بالکل لکه خپل ځای ته دومره ډونګو کې تلل نه دی پکار د جماعت طرف تاسو عہده ملو شوې نن سبا شته څه عہده ما خبره دا رسېبه چې ما څخه الحمدلله تاسو ته ما ووایي چې زه د مرکزي شورا رکنم د صوبایي شورا رکنم د ضلعي شورا زه چونکې د دې حلقې امیر ناظم هم پاتې شوم د مفتي صاحب سره د مولانا مفتي سراج الدین صاحب سره الله دې د هغې په عمر او ژوند کې برکت واچوي د هغه د ژوند سایه دی الله تعالی په موږ لري ځکه چې موږ ډېر غټ تربیت کړی دی او ما ته بالکل لکه د خپل بچي په نظر باندې کتلی دي و انتهایی مینا د مفتي صاحب مخکې که چا زما په بدو تذکره وکړه نو که هغه د هغه ورور ولې نه وي نو زه وایم که خولې والا ما ته نه کړه نو پاسې به د ځان نه ډېر په دغه باندې که نه نو هغوی چې کله امیر د حلقې نو زه ناظم هم بیا ما ته امارت میلاو شو د حلقې نو بیا دا حلقه نمبر 6 ده نو دغه سره خو زما به د هغې د وجې نه ربط ډېر زیات چې کوم دی نو مستقل و د ضلعي شورا سره اوس زه د ضلعي د شورا رکن یم مستقل خو لکه په دغه حیثیت باندې نه چې ګینې یاره زه د حلقې یا امیر ناظم په خپل دغه باندې چې یاره ګینې تاسو څومره مطمئنې دي حلقې د ضلعي د خپل علاقې د تنظیمي کار نه یاره که ما نه تاسو تپوس کوئ که نه نو زه هم د قرآن کریم چې موږ ته کوم تعلیم راکوي او یا حضرت شیخ القرآن رحم الله کوم اصول چې د قرآن او سنت په رڼا کې اختیار کړو جماعتي هغه به
د غیر سره چې کوم دی نو ربط ډېر نه ساته او د غیر جماعتونو سره به چې کوم دی نو لکه تعلق نه جوړو د هغه کوشش دا و چې جماعت ترقي وکړي او د قرآن درسونه عام شي نو اوس زما صرف یوه خبره ده چې زمونږ په شورا کې لکه اوس که زما په دې زړه کې څه خبره وي او هغه زه وکم او هغه په چا باندې ښه ونه لګي نو تر دې حده پورې ما پورې بیا چې کوم نه نو لکه خلک دي چې ما د جماعت نه د یستو کوشش لکه چې کوم نه نو کوي چېره دا سړی زه وایم ټیک دی ته مرکز ته راځه شیخ القرآن رحم الله سره قاید محترم صاحب سره کېنه خو ځان هغه ته په خپلو صلاحیتونو نږدې کوه زما په بدو ویلو ځان هغه ته مه نږدې کوه بعضې خلک داسې وي چې زما درس کې ناست وي زه به یو خبره وکم د جماعت د ترقۍ دپاره او د څه خپلو تحفظاتو اظهار به وکم که نه لکه دا نن سبا د سیاسي جماعتونه چې دي د دوی دا کومه د دوی دا کم د هغې چې کوم دا پروګرامونه دي لکه ښځې او سړي ګډ وډ جلوسونو کې ناسته او ته به وایي دا جینکۍ ټولې واده له راغلي دي او ینګ هلکان او ینګ جینکۍ هغه او هغې مستقل چې کوم نه په دې ملک کې یو فحاشي خورول چې کوم نه غواړي او زمونږ دا کشر نسل چې کوم دا مکمل چې دی نو دی مکمل د دین نه لرې کول غواړي او دلته یو آزاده معاشره جوړول غواړي نو که زه دا ووایم چې دې خلکو سره داسې چې کوم نه نو ربط نه دي ساتل پکار او خپل ځان د دې د جماعت یو رکن جوړول نه دي پکار یعنی چې موږ داسې ښکاره شو چې یاره خلک دا ووایي چې دې جماعت او دې پارټۍ کې دی که نه ځان جنډه کول نو که ما هغه ووایې نو بعضې ملګري به داسې چې هغوی به د سهار ناشته هله کوي چې هغوی راشي او زما هغه خبره چې کوم نه په مرکز کې وکړي چې پرون شاه نعمان باچا په درس کې چې کوم نه داسې خبره کړې وه نو حالانکه ما په درسونو کې ویلي دي چې که زما په مخ کې زما د شیخ خبره چا وکړه بده او یا چې کوم نه زما د 10 ملګري داسې خبره وکړه نو والله چې زه به چې کوم نه دا درس د قرآن تاسو ته پرېږدم ما د هغې نه قرآن زده کړی دی ما د هغې نه عقیده زده کړې ده خو زه چې خبره کوم نو په کور کې د پلار او د زوی خبره راشي په میانس کې لکه پلار وایي زه دا پټۍ خرڅوم او زوی ورته وایي موږ بابا دا مه خرڅو دا به زموږ په کار شي اختلاف راغی که نه نو هغې خو دشمنۍ ته نه ځي نو بل کس ته راځي نو بیا د هغه پلار ته وایي چې ګوره دې زوی ته دې وګوره اوس که نه زه ته اوس وګوره ته پټۍ خرڅې او هلته هغه چې کوم نه بیا څه وخت تېر شي نو داسې خبره راشي چې لکه هغه پلار وایي یاره هغه ما ته زویه خبره کړې وه دا خو ما له خرڅول نو په کار نو زه وایم که نه چې زما قاید محترم صاحب له پکار دي چې هغه په خپل ځای باندې کینی او د دې جماعتونو د دې پارټو د مشران چې کوم دی د هغه خپله راځي ما شیخ القرآن رحم الله ولیده درس یې کو زه په درس کې ناست مختصر دوره وه شیخ عبدالسلام صاحب چې کوم دی نو چې کله درس شیخ القرآن صاحب ختم کو نو شیخ عبدالسلام صاحب رحم الله را پاسېده وی مونږ څخه یو میلمه راغلی دی او راغلی دی وی ناست دی چې ما وکتل نو مولانا عبدالباقي صاحب وزیر مذهبي امور اوقافو صوبایي د جنرال فضل حق په دور کې نو هغه ناست یو سایډ ته داسې او ورسره چې کوم دی نو رور راغلی و نو چې شیخ القرآن رحم الله داسې وکتل نو ورته وی کوم دی وی عبدالسلامه وی هغه دی ناست دی نو وی رای وله دلته که نه لکه دومره چې کوم دی نو لکه هغه د ټس نه مس نه شو هغې نه هغه بعد رالی او شیخ القرآن رحم الله سره ګڼه بڼه وکړه او ډېر په مینه باندې بیا چې کوم دی نو هغه څه خبرې وکړې وی زما ارمان و چې زه د شیخ القرآن رحم الله په درس کې کښېنم او د دې شاګردي اختیار کړم خو لکه شیخ صاحب چې کوم دی نو لکه د ټس نه مس نه شو چېرې ګینې وزیر راغلی دی یا دغه راغلی دی نو دې سره دا ګریویټي د انسان چې کوم وي که نه د انسان وزن دا ورسره اوچتېږي که زه د هغې ځایونو ته ځم او د هغې دغه کې کښېنم که نه نو لکه دا به زما دپاره ښه خبره وي داسې کسان چې هغې منځ کې دوه کسان منځ کې اختلاف پیدا کوي نفرت پیدا کوي بغض پیدا کوي تاسو هغه ته څه نصیحت کول غواړئ یاره خبره دا ده که نه
هغه ته خو زه دا نصیحت کول غواړم چې بای برای کرم کچره دا کار د الله د رضا دپاره کوي او د دین دا کار د زندګۍ مقصد ګڼئ او دا وایي چې دا په ما باندې فرض دی ان الذي فرض عليك القرآن وان اتلو القرآن اتل ما اوحي اليك اقرا باسم ربك الذي خلق چې دا په ما باندې فرض دی نو بیا هغه له پکار دی چې کم خلک د دین کار کوي د هغه حوصله افزایي وکړي او ملاتړ وکړي او د هغه چې کم دی نو ځای په ځای باندې په ښه طریقه باندې تذکره کوي چې د نورو ملګرو حوصله افزایي کیږي او نورو ملګرو کې جذبه پیدا شي خو دا هغه خلک وي چې د دې تر نصیحت ضرورت نشته دی ځکه چې دا په جماعت کې صرف د خپل نوم د ساتلو دپاره چې کوم د جماعت سره اټیچ وي او د دې د جماعت د کار سره کار نه وي د هغې خلکو په جولو کې هم ناس وي چې کم خلک د شیخ القرآن د حضرت شیخ صاحب پسې چې کوم کنځلې او بدې ردې کوي نو د هغې سره خپل ربط ساتي او دې پله چې کوم دلته کې هم د ځان ډېر مخلصین جوړ کړي وي دغه خلک چې کوم نه دا بالکل د مدینې د هغه منافقانو نه کم نه دي او د جماعت د پاره دا ډېر نقصاني خلک دي ډېر علما ما کتلي دي او زمين تاسو هم لیدلي چې عالم وي سستیا کې شوراګان نه ځي درس د قرآن کریم نه کوي هغه تاسو څه نصیحت کول غواړئ داسې خبره ده چې دغه خلک خو چې کوم دی نو دوی خو یا ستړي شوي دي خو دا زمونږ به اس یو غلط فهمي وي او دا به زمونږ سوچ چې زه ستړی شوم ځکه چې واعبد ربک حتی یاتیک الیقین د دین کار چې کوم دی نو د هغې دپاره څه لیمټ نشته لکه اوس سرکاري نوکري ده نو چې 60 سال شي نو ریټایر به شي خو په دین کې خو ریټایرمنټ نشته چې د الله نبی د ژوند تر اخیري ساه پورې چې کوم دی الله تبارک وتعالی دین کار د چې کوم دی چوټي نه دا کړی او نه د هغې نه ستړی شوی دی که نه نو مونږ خو د هغې امتیان یو که نه او د هغې هغه کار چې کوم دی هغه بلکې العلماء ورثة الانبیاء نو چې عالم دی نو د پیغمبرانو وارث دی نو د پیغمبرانو دا خو څوک نشي ویلی چې پلاني پیغمبر دومره جاګیر پرېښی دومره مال دولت یې پرېښی که نه انما ورثوا العلم هغې خو د الله تبارک وتعالی د دین هغه علم چې د هغې نه وروسته پاتې شوی دی فمن اخذه اخذ بحظ وافر که نه نو مطلب دی دوی ته خو د الله تعالی د پیغمبرانو هغه میراث پاتې شوی دی نو پیغمبرانو تر ژوند تر اخیري ساه پورې د الله دین کار کړی دی نو دی به ولې چې کوم نه ستړي کېږي دی له پکار دی چې د ژوند تر اخیري ساه پورې کوم نه دا کار تاسو ماشاءالله ډېر وخت نه قرآن کریم تدریس سره اړم یې ستاسو په نظر کې ستاسو په خیال کې د قرآن کریم ترویج کول تشهیر کول بهترینه طریقه ذریعه کومه کېدی شي لومبۍ خبره خو دا رسېوه چې دا به د زندګۍ مقصد ګرځی دا به یو اوپره کار نه ګڼئ بعضې ملګري زمونږ که ستاسو خیالي نو درس شروع کړي نو چې یو 5 میاشتې بعد یې تپوس کوي نو هغه درس بس کړی دی بعضې ملګري هغوی زمونږ چې دی نو هغوی دا درس کول دا د خپلې امامتۍ دپاره چې کوم دی یو ذریعه ګرځولي بل بعضې ملګري هغوی درس کوي خو هغوی صرف لفظي ترجمه او د هغې سره متعلق یو څو خبرې صرف په دې نیت باندې کوي چې دا خلک ما عالم ومني چې دی عالم دی که چېرې د دې خبرو نه هټ کر مونږه د زړه نه دا ومنو چې دا قرآن کریم زده کول او دې باندې عمل کول او دا خلکو ته رسول دا چې کوم دی نو دا زما د زندګۍ مقصد دی او په ما فرض دی نو څنګه چې فرض مونږ نه پرېږدو که نه فرض موزه نو دغسې به مونږ دا د الله تعالی د کتاب د درس او تدریس هم پرېږدو ځکه چې ان الذي فرض عليك القرآن نو یو خدا دی چې تا باندې الله قرآن لازم کړی دی شیخ القرآن رحم الله ذکر کوي که نه چې تا باندې الله قرآن کریم لازم کړی دی نو ما ته یو کس وی چې دا قرآن کریم ویل او زده کول او دا خو مستحب عمل دی ما انا لله و انا الیه راجعون
وی ولې مرګ وشو غم وشو ما د غم نه لوی خبره وشوه وی ولې ما دا مونځ څه شی دی وی دا فرض دی ما دا حج څه دی په صاحب استطاعت باندې فرض دی روژه څه ده فرض دی نو ما دا کوم ځای کې دی چې دا فرض دی وی دا قرآن کې دی نو ما ښه چې په کوم کتاب کې دا دی چې مونځ فرض دی حج فرض دی نو هغه په خپل زده کول مستحب دي مستحب دي او ما ته چې خپل دا وایي چې طلب العلم فریضة علی کل مسلم نو طلب العلم هغه وخت کې دا نور کتابونه دا نور علوم و فنون وو بلکې علم خو وحی ته وایي کنه که هغه وحی جلی وي او که هغه وحی خفي وي خو هغې ته علم وایي نو چې اپل حدیث هم دا وایي نو د قرآن کریم نه دا ټول احکام مسائل دا راووتل نو دا زده کول چې کوم نه دا فرض دي قرآن مستحب نو هغه چې کوم نه نو دا بعض اعتراض دام کوي چې لکه دا کم طرز باندې پنځه قرآن درس کې د پیغمبر زمانه کې دا اعتراضات کیږي دا اعتراضات کیږي او لکه داس دی باندې خپه کیږم دوسر لکه کار مخ روان دي خو ورستشن دي الحمدلله مرګ خو حالي تاسو چې کله نوم به ملاقات دی او تنظیم ملګر سره کی تاسو نو به تاسو څه کوئ زما لکه اوس بیګا چې دنو ماته یو کس ټلیفون باندې خبره کوله السلام علیکم بچا صاحب څنګه له خیر دی خیر ټیک ټاک خیر دی اوسو خبرې مې وته وکړې بیا مې وته ما دا کار د قرآن غا درس ته څنګه دی ماشاءالله دا زما بس یو زوم یا الله بس خو چې کله مې د قرآن د درس نه جدا کې کنه دا غینه مې ورځ مخکې مړ کا الله تعالی بس مینه محبت ماشاءالله الله توفیق هغه شیخ القرآن رحم الله وی چې ماره الله تعالی تاسو کې په جنت کې چې څه غواړي نو زه به تم چې الله قرآن راکاو خلق راته کینو ځکه چې به څه جنت چې پای کې قرآن دی صحیح خبر مینه محبت دومره زیات دا دومره مینه دومره محبت امين څه تصنیفات څه شته ما نه مې کړې تصنیف صحیح راځم چې مستقیم قرآن کریم تفسیر لیکلو د تفسیر د لیکلو جرأت خو نشم کولی خو کم از کم دا مې په ذهن کې دي چې د شیخ القرآن رحمه الله په اسانه طریقه باندې اشکالات د قرآن کریم چې کوم دي د هغې په ژبه باندې ځکه چې ما څخه محفوظ دی نو چې هغه په هغه ژبه باندې ولیکلی شي خو نسبت پې هم زما اراده لري چې نسبت پې هم زه شیخ القرآن رحمه الله ته کومه او د هغې به زه اجازت بیا اخلم د قاعد محترم نه انشاءالله جماعت سره رساله تاسو مطالعه کې شته زما له خصوصا چې کوم نن لکه جماعت رساله چې راځي کوم یو چلیږي سبا دغه یو رساله ماشاءالله تاسیس د جماعت په حواله سره تاسو څه سوچ دي چې شاید توحید سنت بنیاد ولې ضروري شو دا ولې ضروري شو کله چې شیخ القرآن رحم الله راته د مولانا عبید الله سیندی رحم الله نه کلی ته راته نو هغه ورته وی زما پښتانه ماته معلوم دي شاه اسماعیل شهید او سید احمد شهید رحمهم الله هغه چې کوم نو وجلی دي او شهیدان کړي دي پښتانه به دی وایي شیخ القرآن رحم الله ورته وی زما پلار زمیدار او نیکمي زمیدار زما چې قرآن زده کو نو ما دې زده کو چې زه د خپل ناپوهه پښتنو مسلمانانو ردی اصلاح وکم چې لومبه ردی نه اصلاح شروع شي دا به داسې زی نو د هغې د اصلاح دپاره چې کوم دی د قرآن کریم چې د نو لکه د قرآن د تعلیم او د دروسو په بنیاد باندې د دې اصلاح چې کوم نو کېدی شي هغه د امام مالک رحمه الله هغه کول کنه چې د امت د اخر اصلاح نشي کېدی مگر په هغه طریقه به کېږي چې په کومه طریقه باندې د اول د امت اصلاح شوې ده نو اول د امت اصلاح په قرآن او سنت باندې شوې ده نو اوس هم بغیر د دینه بل لاره نشي اختیارېدی نو هغې په دغه بنیاد باندې د قرآن دروس شروع کړل او بیا د هغې دپاره هغې چې کوم دی نو دا محسوس کړل چې دا بغیر د جماعت نه نه کېږي ځکه چې ید الله علی الجماعه او بل اپله چې کوم دی نو ولتکم منکم امة یدعون الی الخیر نو د هغې دپاره ضرورت محسوس شو نو د جماعت که چرې اوس د قرآن درسونه پرېښودی شي او جماعت ته چې کوم دی نو توجه ورکړی شي جماعت زیات شي نو کوم مقصد ده چې جماعت جوړ شوی دی
نو هغه پاتې شو. پاتې شو. نو بعضې خلک چې هغوی د قرآن کار نه کوي او هغوی وایي زه جماعت سره یم، نو دی خو د جماعت مقصد نه پیژني چې جماعت جوړ شوی سره د بنیاد سره یې ښودی شوی دی، مقصد نه پاتې شو. عام مقصد نه پاتې شو. هم دغه لکه ستاسو د خبرې مقصد دی چې جماعتي احباب خپل مقصد پرېښود نو اشاعت استفاده پاتې نه شو. زه هم هغه سړی جماعت کې نه دی چې کوم سړی د جماعت کار نه کوي. ماشاءالله. ځکه دا نیشنل پارټي او مسلم لیګي او پیپل پارټي او بله نه ده چې ګینې بس صرف ته وایي زه د دې پارټۍ سره یم او زه به د پارټۍ له منډې ومه که نو خو د دې پارټۍ کې یم نه. د جماعت کار زموږ د جماعت کار دا نه دی. شاه صاحب نن سبا خو ماشاءالله علما کرام ډېر دي، قرآن درسونه هم څنګه تاسو ډېر دي. بهترین درس نن سبا د چا دی لکه تاسو اورېدي وي خامخا؟ یاره هغه دغه خبره ده چې د جماعت په شکل کې وایي عام لکه ستاسو تجرباتو کې لکه ښه قرآن درس نن سبا څوک کوي استفاده ترې ښه کېږي؟ زما په خیال باندې زه خو چې څومره سوچ کوم نو که تاسو ما ته لکه یو شخصیت یادوي نو د هغې به زه تاسو ته لکه هېڅ ونه ویلی شم، خو زه به ته د چې کوم نو ایز ا هول یعنې اجتماعي طور د جماعت اشاعت توحید و سنت د علماو نه بهترین درسونه بل څوک ځکه نشي کولی چې دا د قرآن کریم چې دی نو سپیشلیسټان دي، حقیقت دی د دې میشن دغه دی، د دې میشن دغه دی. خو هله چې ګورې په هغه طرح دی چې کوي چې کوم طرح د شیخ القرآن رحمه الله او که د دې دغه نه هټ شو نو بیا خو دې کې زه یو خبره ایډ کوم جمع کوم. هغه دا ده چې زمونږ بعضې ملګري چې کوم دی نو هغوی خپل ځان محدود ساتلی دی تر بعضې خبرو پورې، لکه کوم بدعات چې اوس په دې دور کې نه کېږي که نه نو هغه یادول نه دي په کار، ځکه هغه بیا د خلکو په ذهن کې تازه کول دي نوي نسل په ذهن کې چې دا څه وی دی. دا اوس موجوده دور کې چې موجوده فتنې دي، کومې فتنې دي، زمونږ غمونه وګورئ، زمونږ ښادۍ وګورئ، زمونږ د ژوند تېرولو هغه طریقې وګورئ، زمونږ هغه میل ملاپ وګورئ، زمونږ هغه چې کوم دی نو هغه سماجي ژوند زمونږ د خلکو وګورئ، هغه ټول مکمل د لادینیت او د بېدینۍ طرف ته روان دي. بل زه یو خبره کوم او زما درسونو کې به هغه تاسو غرنګه شاید چې هغه تاسو اورئ چې دا موجوده کومې فتنې په موږ را روانې دي نو د قرآن کریم شیخ القرآن رحم الله به وایي چې په کم دور کې کومه فتنه نه د هغې رد په تاسو باندې فرض دی. نو اوس چې موجوده کومې فتنې را روانې دي په مختلف شکل کې چې هغې ته لکه مونږ عام دغه کې زمونږ علما دهریت وایي، د الله تعالی د ذات نه خلک منکر کېږي او دا په دې کالجونو یونیورسټو کې داسې یو محنت روان دی چې هغوی مستقل چې کوم دی نو هغوی باقاعده ذهن سازي کوي د دې نوي نسل چې د الله په باره کې د هغوی ذهن مشکوک کړي او د دین په باره کې او هغوی کې د فحاشۍ هغوی ته یو زهریلا انجکشن چې کوم دی نو وایي او د هغوی ذهن چې کوم دی نو هغه فحاش کوي او هغوی د دین نه متنفره کوي او لرې کوي یې نو هغې کې د یهودیانو او د دې خلکو ډېر غټ لاس دی ځکه چې سړی دکې د فحاشي پیدا کړه که نه نو بس حیا خو چې کوم دی ایمان دی که نه نو هغه نه خو د ایمان ختم کړو نو دی بیا که د قرآن په میپل کې ناست وي نو اومه دی چې کوم دی نو دی ګډ وډ وي نو زمونږ ملګرو له پکار دي چې هغوی دغه څیزونه مطالعه کړي لغونې کې دغه قادیانیت طرف ته دغه رافضیت طرف ته دغه بریلیت طرف ته دغه چې کوم دی نو دغه دهریت طرف ته دغه فحاشۍ طرف ته دې فتنو طرف ته دا کمې نوې فتنې چې کمې راوځي اوس او زمونږ علما په هغې کې انوال کوي اړم دي باقاعده او هغې له چې کوم دی نو د وحدت الادیان نوم چې دی نو ورکوي نو زه هم دین خو یو دی ان الدین عند الله الاسلام نو وحدت الادیان دا جمع تا د کوم دی نه راړه ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه نو ته څنګه راړې دا مکسچر نو دا ولې دا هغوی اصل کې زمونږ نه هغه بنیادي د دین هغه مینه وباسي او هغه دی چې ورته بنیاد پرستي وایي که نه نو کله ناکله وایي نه مونږ خو مذهبي رواداري یادو نو مذهبي رواداري چې په اسلام کې څومره ده په یو څیز کې نشته ځکه چې زه جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ختم النبیین ګڼم حق او سچ پیغمبر منم که چا ته انکار وکړه کافر دی
دغه نه وروستو که د نوي پیغمبر دراتلو جی چا منل وکړل نو کافر دی. جی عیسی علیه السلام د الله رسول نبی منم، جی موسی علیه السلام د الله رسول نبی منم، جی تورات د الله حق سچ کتاب منم، جی انجیل حق سچ کتاب منم. خو پر راتلو د قرآن کریم و مهیمنا علیه د قرآن د هغه ټول کم ضروری په دی وخت کې قابل عمل او قابل نصاب نفاس کم هغه چې وو هغه را محفوظ کړي دي هغه منسوخ شو. اوس دا زما مذهبي رواداري ده. ته يهودي نه تاسو کوه ته قرآن د الله کتاب منی، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله نبی منی نه منی. نو دا راته وایا چې دا تنگ نظر دی د کزم زه خو تنگ نظر نه یم، زه خو ټول پیغمبران منم او د زما غ نه منی زر دا غ منم. د کې رواداري شته د کې نشته رواداري ما کې ده. بالکل کله قرآن نه مني مونږ انجیل منو، مونږ انجیل ایمان دی. که چا وایي چې انجیل الله کتاب نه دی نو کافر دی. حقیقت دی ایمان. که چا وایي چې تورات د الله کتاب نه دی کافر دی. د قرآن زمان نه مني زر د تورات منم نو رواداري مذهبي رواداري ما کې راګه کده. حقیقت الټا روان دي بس خلاف کې خبره الټا. اصل کې د باندې زمونږ علماء کرامو دې طرف ته لونه توجه نه کړی. بس قسمتي دا کلیر کول غواړي. قسمت دا چې لکه دا چې کوم خلک په قرآن نه پوهېږي دي ټي وي او شوګانو ته ځي نه دغه شی ورته شته نه د علم او زموږ علما چې ټول دي نه هغوی دعوت نه ورکوي. هغوی دعوت هم نه ورکوي او هغوی صاحب د خپل یو څو خبرو نه اخوا چې کوي مطالعه نه کوي. جی ها بالکل پکار دي چې وکړي. صحیح خبره. ما په دې ټولو دغه باندې لکه کتابونه ما په دې جدید دغه باندې راغونډ کړي دي که نه، او زه به انشاءالله زما کوشش دی چې زه په دې دغه باندې هم یو لیکل وکړم انشاءالله تعالی. انشاءالله بهترین طالب علم ستاسو په نظر کې کوم یو دی د قرآن کریم بهترین طالب علم تاسو وایئ چې دا ښه طالب په دې وخت کې تاسو په دې وخت کې به زه تاسو ته ووایم زما یو شاګرد دی ابراهیم خان نوم دی، کلابټ سره پاتې کېږي. دې اصل کې دا تمانخیل دي خو پاتې کېږي زموږ کلابټ کې او ډېر قابل شاګرد دی، ډېر قابل طالب علم دی الحمدلله. سږ به انشاءالله فراغت کېږي. عقیدي مخالف تاسو ملاو چې تاسو برتاو څنګه کوئ؟ خبره دا ده چې زه تر خپله حده پورې ما د خپل کلي مولیان چې دي نو هغوی په دې باندې فیل کړي دي چې زه هغوی سره اخلاقي طور لکه ښه میلاویږم. او چې کله رد د مسلې راغلی دی نو بیا تاسو هغه ځای کې تپوس وکړئ چې کوم ځای کې چې کله رد د غلطې خبرې راغلی دی، د رسم و رواج راغلی دی، شرکیاتو د کفریاتو د دې موجوده زهریله فتنو، نو بیا تاسو ګورئ چې زما رویه څنګه وي. خو هغې خلکو سره چې زه میلاو شم نو هغوی سره زما رویه چې کوم دی نو هغه انتهایي چې کوم دی نو هغه د اخلاقو وي او الحمدلله دې وجې نه هغوی ظاهرا زما مخالفت باندې نه راځي، ورنه زه د هغوی په ټولو خبرو باندې رد کوم. ما ته غوسه په دې ډېره راځي که نه، ډېره زیاته غوسه په دې راځي چې یو سړی بل ته ځان د بل په بدو باندې نږدې کوي. تاسو ته ما وختي دا خبره ما ته په دې ډېره غټه غوسه راځي. او بله غوسه ما ته په دې راځي که نه چې یو انسان له الله کوم مقام ورکړی وي هغه د هغې خپل مقام چې کوم دی نو خیال نه ساتي او هغه چې کوم دی نو ځان راوغورځوي او د داسې خلکو خپو کې کینی چې هغه د ده په مقابله کې هغه چې کوم دی نو لکه د هغې هغه کار چې وي نو هغه د کار په مقابله کې هېڅ هم نه وي. د نن تاریخ په تاسو کوم ملکونه سفر کړی؟ ما خو تر ننه پورې بس صرف زه سعودي عرب ته دا 3 ځله حج دپاره تللی یم او بل پله ما چې کوم دی نو سفر نه دی کړی. ستاسو ذریعه معاش څه ده؟ زما ذریعه معاش الحمدلله زمونږ د والد صاحب نه مونږ ته څه لغونې کې یو څو کناله جیدات پاتې شوی دی، غنم جوار او داسې دونه زمونږ په هغې کې کېږي او د هغې نه علاوه ده چې کوم دی نو الحمدلله زه د محکمې تعلیم سره لکه مطلب تعلق دی زما نو الحمدلله زه ټیچر یم نو الحمدلله زما تنخواه دا دومره ده چې الحمدلله په هغې کې زما د ژوند کوم ضروریات یې هغه الله تبارک وتعالی پوره کوي. میوو کې کوم میوه ستاسو ډېره خوښه؟ میوو کې زما خوښه میوه چې کوم دی نو هغه کیله ده.
خلکو اکثر کجوره او ام ډېر خوښ دي. نو کجوره خبره دا ده چې ماته د معدې لونې مسله ده نو چې کوم شی ګرم وي نو هغه ماته تکلیف جوړوي. زه چې حج له تللی یم نو ما لکه کجوره ډېره نه ده استعمال کړې. طعام کې څه زیات خوښوئ؟ طعام کې خو د الله فضل و کرم سره تاسو به وایئ چې را ښه مست دی ښه چرګ مې خوښي ماشاءالله الحمدلله او بل چې کوم دی نو نرۍ غوښه مې خوښوي ماشاءالله الحمدلله او بل په سبزۍ کې مې تورۍ نه تورۍ او چې هغه ماله کور کې څنګه پخوي نو هغسې د اوبو شلالې چې پکې وکړي هغه نه ماله چې کور کې په کوم طرز باندې پخوي نو هغسې الحمدلله زما خوښ رنګونه هم ډېر دي کوم رنګ ډېر خوښ دی ستاسو؟ رنګ خو الحمدلله رنګونه خو مې ډېر زیات خوښ د ماته بېګا یو پرون یو شاګرد یو ټیلیفون وکړو ماته بچا صاحب دا ستا دا پیج چې کوم دی دا آی ډي چې کومه ده نو په دې باندې خو تش ګلونه دي او که نه نو ما ورته بس دا رنګونه مې د ګلونو خوښي که نه نو دا ګلونه دا رنګونه مې خوښي د دې وجې مې دا ګلونه خوښي نو دا مدم سور رنګ نه مدم سور رنګ او کپړو کې نه او کپړو کې مې سپین رنګ خوښي او دا سلیټي غوندې رنګ نه دا مې او دغسې ملکونه خو ډېر دي کوم ملک هم ډېر خوښ دی؟ ملک خو ماشاءالله بس چې کوم ځای کې د الله د دین مرکز دی او د کوم ځای نه چې نه د الله تعالی د دین راوتې ده نو په هغه ملک کې مې ګورم دغه دوه ځایونه ډېر خوښ دي د حجاز علاقه مې خوښه ده لکه صوبې تهران مکانه چې هغه کې مکه معظمه دي او ورپسې مې دویم نمبر خپل ملک پاکستان خوښ دی. دا ملک زموږ د جمهوري ملک دی که بالفرض و تقدیر تاسو ویلی شي چې یا تاسو وزیر اعظم شئ تاسو ترجیحات به څه نو زه خو اول دا دی چې دا کوم طرز د زمونږ په ملک کې د حکمرانۍ دی که نه نو لکه دغه طرز چونکه دی د بل چا نه جمهوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے یو پلا نه علماء دي سکالرز دي پروفیسران دي عقلمن او خيار خلک دي دیندار او بل پرته چې کم دنو لسو پودریان او چې کم دنو لو پر لپنګا نو چې هغه لسو لو پر لپنګو چاته چې کم دنو ووټ ورکنو هغه مشرکیږي نو په دې بنیاد باندې مشری چې کم دنو دا زوامه چې لکه اول خو دا طریقه نو په دې طریقه باندې کو څوک ماته و چې ته وزیر اعظم شې که نه نو په دې طریقه زه وزارت عظما خپلولو ته هم چې کوم نو تیار نه یم. د ملک حالات تاسو ته معلوم دي داسې څه وجه کېدی شي چې د ملک حالات خراب شي په کومه به سمیږي؟ نو د سمولو دپاره چې الله تبارک وتعالی کوم څیز رالیږلی و کوم آیین فاما یأتینکم مني هدی فمن تبع هدایا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون په ملک به امن قایمیږي اعلی سکون به اهل راځي چې الله کوم آیین را لګي فاما یاتینکم مني هدی ویل دی دې پیغمبر نه دی ویلې کتاب نه دی ویلې یعنی پیغمبر راشي او هغه د ځان سره یو آیین د الله له طرفه راړي نو فمن تبع هدایا څوک چې زماره دغه آیین پس روان شو دغه دستور العمل پسې دغه منشور پسې د دې پسې روان شو نو فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون نو دا الله تعالی د دنیا د اصلاح لپاره ګینه نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مخکې لکه خلک ډیر زیاتو خو چې قرآن نور راغلی نو معاشره نه سمیده ملک نه سمیده بدامني وه او د انسان نه زناور جوړ شوی زمان جاهلیت او دا قرآن کریم چې رالی رسول الله صلی الله علیه وسلم رالی او دغه قرآن دا نو هغه چې کوم نو الله تبارک وتعالی جماعت کې چې ورسره ساتو قرآن دی وجه نه ساتو بالکل والله بین قلوبکم کنه فاصبحتم بنعمته اخوانا رونه په دې جوړ توحید باندې کنه نو په دې باندې چې کوم رونه شو حالت کې ځکه اقبال وای چې چھوڑ کر قرآن کو مسلم دین سے بیگانہ ہوا دین کو بھی بربادی کیا آپ بھی رسوا ہوا دې چې رسوا ذلیل شنه د قرآن پرېښی دی
چې قرآن یې پرېښود نو د دین نه دی چې کوم دی نو لکه لاړ چې کوم دی بیګانه شو تعلق پاتې نه شو نو خپل هم چې کوم دی د دین هم تر برباد کو هغې کې چې کوم دی نو توهمات او شرکیات او رسمونه رواجونه هغه ټول هر څه رادننه شو د دین په نوم باندې ځکه هلته کې دی د قرآن کریم د څخه نشته رڼا نشته که رڼا نشته نو په تیاره کې خو بیا چې کوم نه هر څه کېږي که نه هغه وایي دین کو بھی برباد کیا آب بھی رسوا ہوا دا شی دی تاسو څنګه پیدایشي جماعت کې نو ډېر مسایل به راغلي څوک څپېړه به راغلي مناظرې به راغلي داسې واقع شته تاسو ذهن کې تاسو یادول غواړئ زه زما د مرغوس کې درس و نو یو دوه کسان رالل د درس په دوران کې بهر کېناستل هغه کسان داسې و چې به درس ته نه کېناستل خو د هغوی ما سره د ډېر مخکې نه تعلق و هغوی کېناستل نو دواړه داسې کېناستل او دغه ځای کې مونږ چې دی نو صورت آل عمران وایو دغه دی شروع یو نو هغې کې د غزوه احد هغه خبره چې کوم دی راغله چې کله چې دې ته وویل شي ان الناس قد جمعوا لکم خلک ته راجمع شوي فخ شو نو یره ترې نه وکئ که نه هغه ابو سفیان هغه کس راولېږه که نه چې ورشه دوی باندې لکه یره جمع وشي چې اوس مونږ ځان خلاص شي نو هغوی وي حسبنا الله و نعم الوکیل دا ما ووې او چې بهر راووتم نو هغه دوه کسان راغلل څه شو وی هغه خلک هلکه کم خلک و دلته وی د جومات په دې خوله کې ځینې خلک راجمع شو ونه وی هغه خو وی چې باچا صاحب دا الفاظ ووی نو هغې وی چې وایي دا خو جوړې مونږ ته وایي نو هغې وی د الله تعالی د دې کلام د یرې نه وتښتېدل او داسې ډېر شوي دي زه دغه ته تللی وم سپین خاک ته زما بیانو چراټ چې لاړم په جومات کې غوبل دی مشینان دي څه دي ما دا څه چل بس زر مې پردو ته نیت وتړه د ماښام مونځ مې راباندې ناوخته کېږي نو وی دا دلته کې دا ستا دا ملګري دي نو دوی وایي چې دا بیان به کېږي وایي زموږ دا مولانا وایي چې نه به کېږي ما پردو ته نیت وتړو هغه ټیل چې راته نو په ما پکې هم رالې زه یو دوه قدمه د هغې خپل ځای نه دې خوا کړم نو چې ما سلام وجهر باسه نو هغه مولانا بیا زما خوا کې ولاړ دا خلک ته نه راتاو او دا مشینان دي زموږ د ملګرو څخه دا هغه دی کېږي و نه به کېږي و زه داسې ودرېدم نو ما ته یې مولانا څه چل دی مولانا یو لوی شی دی نو وایي چې یاره به دا دلته یو مولا راځي پنجپیری دی ما ته وایي زه خو صاحب هر ځای داسې یم که نه زه داسې ځای ته هم تللی یم چې ما سره مولانا امداد الله صاحب نو خلکو هغه ته جانډۍ داسې کولې وي دا شانومان بادشاه دی او امداد الله مولانا صاحب خو ډېر خوشطبعه سړی دی نو هغه خاندله او بیان زما و او هلته کې چې لړو نو هغه خبره بیا بل شان وه لکه چې اوس په پلانې راشي او بیان به شروع کړي نو هلته خو زموږ دغه چل دی دا سپینه ټوپۍ ستاسو هم پته ده زما هم دا کپړې نو هغه د ما ته وایي چې داسې یو پنجپیری راځي او دی راولي او نو ما یې ولې ته څه وایې زه وایم چې نه به کېږي دلته دا بیان نو ما یې دا جومات ستا دی نو وی او هغه زما ملګري چې وغه وي دا زمونږ پیدري جایداد دی او نو ما چې دی مو پکې امام کړی دی یاره نو بس اوس پرېږدئ ما دلته بل جومات شته د دغه ملګري چې د هغې وي او صاحب شته دی دغه د زمونږ د محلې بل جومات دی ما راځئ ټول د هغه مولیان او مولا هغه ملګري را سره هم ټول رالل صاحب یو نیمه ګنټه بیان مې وکړو په یو سا د مولیانو نه مې سې خولې ویستې او اکه ملګري د هغه راپاڅېدل او یې زنده باد وروره وی بیا چې راځي موږ به د لارې د استقبال ته راوځو اوس په زمونږ په جومات کې وی مړي شوي او ستا په دې یو خبره باندې الحمدلله مونږ ټول الله تعالی بچ کړو او زمونږ د مولا نه دی د خدای بیغ بنیاده باسي دغه مونږ تباه کولو نو ما خلکو به وی چې پنجپیری راغلی و شر نو هغه وی وګوره وی دا هغه بد چا بد که نه نو هغه دا خبره وکړله
نو ډېر خوشحاله شول له ولاړې زه ځان سره ته او د تا چې څه وې حق او سچ دي وروره بس وې بس موږ منو لکه ما ورسره داسې کار وکړو ما چېرته جنګ ما کوشش دا کړی دی چې جنګ ونه شي جنګ ځکه ونه شي چې هلته بیا کار نه کېږي او شیخ القرآن رحم الله وایي چې بھائی جنګ به نه جوړی کار به کې ځان ته به لار نه بندې نو الحمدلله ما ځان ته لار نه ده بنده کړې الله اخر کې جماعتي احباب د پاره تاسو پیغام ورکول غواړي جماعتي احبابو د پاره زما پیغام دا دی چې حضرت شیخ القرآن رحم الله د جماعت اشاعت توحید و سنت کار په کم نهج باندې پرې ایښی و او کوم وصیت چې کوم ننو کړو چې زما مرګ دا نه دی چې تاسو ما په خاورو کې ښخ کړئ زما مرګ دا دی چې تاسو د قرآن درسونه پرېږدئ نو زه ټولو ملګرو ته چې کوم ننو دا یو پیغام ورکوم چې د قرآن کریم درسونه درنه څومره کېدی شي نو هغه ټول چې کوم ننو لکه ښه دې ته د ژوند مقصد ووایي او د الله کتاب بیان کوي او دا کمې تورې تیارې د فتنو چې را روانې دي نو دې ته مخنیوي وکړي او ټوله توجه چې کوم دی نو هغه د دین طرف ته ورکوي الله تعالی دې ټول امداد وکړي. عزتمنو کتونکو حضرت مولانا شاه نعمان المعروف باچا صاحب دا خبرې تاسو واورېدې د زندګۍ نشیب او فراز تاسو یقینا واورېدو دوی چې څومره محنت کوي دوی چې څنګه خپل تذکره وکړه درسونو او د دې عمر ته وګورو بیا موږ خپل ځان ته وګورو نو موږ کې ډېر غټ کمی دی دا کمی به څنګه پوره کوو څنګه به یې ختمو دا موږ دې سره د دې خبرې اورو د دې د حوصله افزایي خبرې موږ اورو او چې کومه خبره دی آخر کې موږ د احباب دپاره وکړه چې کوم شیخ القرآن رحمه الله نهج دی دا نهج پرېښودل نه دي پکار کوم وخت کې دا نهج موږ پرېښودو یقینا موږ به د جماعت د قرآن کریم خدمت نه پاتې شو او بل لبو کې وخته شو زه د باچا صاحب ډېر ډېر مننه کوم ډېر شکریا ادا کوم الله دې ستاسو زه ستاسو ډېره مننه کوم د تاسو چې په کوم مهم باندې لګیا یئ الله تبارک وتعالی دې ته وده ورکړي ځکه د تاسو چې کوم نه ډېرې پټې پټې خبرې چې کوم نه د خلکو د زړونو نه راوباسئ او د خپلو خوږو وروڼو ته ملګرو ته او د مسلمانانو ته یې وړاندې کوئ او بیا زما غوندې چې کوم نه یو ناپوه انسان څخه تاسو دلته کې راغلی زما زړه کې ستاسو ډېر لوی قدر دی ډېر مقام دی الله تعالی تاسو په خپل مقصد کې کامیاب کړي او الله مو په عمر او ژوند او ځوانۍ کې برکت واچو الله مو ډېر خوش